بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره تاسو په خدمت کې یو نوې ویډیو یو نوې ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان به خیریت سره وي. دوستانو زه خو اکثر له ویډیو د موسم مطابق چې کوم بیماری راځي نو هغه مطابق زه اپلوډ کوم. ځکه چې زما چې کم ټایم انسان ته ضرورت وي چې هغه ټایم ویډیو ورته ته فرش ویډیو ملاويږي. او بل دا چې کم زیات مرګري زما کمی بیماری باره کې ریکوست وکړي نو هغه بیماری باندې کې بیا زه ویډیو اپلوډ کوم. خو باز ټایم پکې داسې وشي کنه چې موږ سره خپل یو بیماری راشي پیښ وږي چې هغه موږ بر وخت علاج داغه کول غواړو او ایمرجنسي کې داغه علاج کول غواړو نو موږ ته بیا ایمرجنسي کې ویډیو جوړولم ضرورت پیښ شي. څنګه چې ما تاسو ته ویل دوستانو چې ان شاء الله په دې چینل په تاسو ته هر بیماری علاج ملاويږي. تاسو چې د چرګانو مطابق کومه مسله ده کنه ټول مسلې به ان شاء الله دلته کې الله پاک حل کوي. دوستانو نن کوم دا ویډیو ده او کوم ټاپک باندې ده کومه بیماری مطابق د پیښ کنه دا بیماری ډیره خطرناک بیماری ده او دا چې کلم په چرګانو باندې راغلي ده نو تقریبا دا 60-70% چې کم چرګان دي کنه هغه مړ کوي ریکور کیږي نه. دا غي مین وجه دغه ده کنه چې دا کومه بیماری ده نو دا داسې ده چې دا اکثر له خلکو ته پته نه وي چې کله ورته پته ولګي دا په دویم سټیج کې بیا ورسوي پوه شوي او چې کله هغه بیا علاج شروع کوي او تپوس کوي د یو بل نه او نالج ورسره خپله نه وي نو په دې کې چې کم دی دا بیماری اکثر له چې دی دریم سټیج ته لاړ شي او چې کله دا بیماری دریم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دې ریکوري ډېر په مشکل سره کیږي. ولې چې دا کم احتیاط غواړي کم دا میډیسن غواړي نو هغه مطابق چې کومه دی کنه د دې بچ کېدل بیا ډېر مشکل شي پیښ وږي. نو د دې یو علاج چې کم دی نو علاج لګوګد علاج دی پیښ وږي. څنګه چې دا سلو راځي دا اٹیک کوي دا بیماری دا کارن سلو بیا د دې ریکوریم کیږي او زموږ خلکو نه دومره بیا خواري نه کیږي چې دا غي 10-15-20 ورځې کم دی کنه دا غي علاج وکي. زموږ خلکو دا یو دغه ټرند جوړ شوی دا غوي چیرې به ز شپې ورته انجکشن لګوم سار لټکی یا ورته سار انجکشن لګوم مخام پورې ټکی دا سه بالکل نشي کېدل. د دې بالکل د انسان غونټ سیستم دی څنګه چې انسان نشي ټیک کېدل په یو ورځ کې پیښ ولې کنه د سیدا اخور کوټي زناور دي دی دا دغه چې کم دي نو دی ما چې کله بیماری اٹیکو کې ناغه 50% پورې په اٹیک کوي پوه شئ. نو زه ما چې دی بیماری کې پیله تاسو ته لګ دغه کوم پوه شئ ډیټیل سره بیان کوم چې دا بیماری راځي څنګه دا په کم ځای باندې زناور اٹیک کوي او موږ بر دې علاج څنګه کو احتیاط په څنګه کوجی. نو دوستانو دې ته وای میرک ډیزیز پیښ ولې کنه جی دې ته وای میرک ډیزیز کم ورته فالج وایو لکو ورته وایو جولا ورته ویل کېږي پیښ وي. دا هغه بیماریان دي دا مختلف وجوهات نه لګي پیښ وي. د دې یو مین دغه دار چې کم نیو کاسټل ډیزیز ورته وای پیښ رانیکیت بیماری چې کمی دغه په علاماتو کې دا یو دا چې دغه د وجه دالګي. دویم دا هغه زناور باندې کې چې اکثر له یو زناور بیماری تیر کې هغه نه لکشن تی ریکور شي نو هغه مکمل ریکور نه کمزورتیا ډیره زیاته پیدا کړي. هغه کمزور په وجه باندې چې کم دا په بیماری اکثر لاټه کوي چې کم کمزوري زناوري پوه شئ باغې باندې دا اٹیک کوي او دا چې کم دی نو دا د زناور په کم ځای باندې اٹیک کوي. دا چې کم بهر سیستم دی کم پیښ وي نو باغې کې چې کم دی دا فیل اٹیک چې کوي دا اکثر له پخپو باندې اٹیک کوي. بعض خلک وایي چې زمونږ چر قسم دم دا وګوره چې پخپو باندې ناس تخپو کې دم نشته هغه دغه وجې پکې پیښ وي. دویم چې کم دی دا وګوره دی چې کم چرګه زماره چرګه دی په 60 باندې دی اٹیک کړی دی د دې د مخ وګوره دا اوس په رائټ سایډ باندې لګي تاویږي او دم درته زما چې دا دی اوس فرست سټیج دی پوه شو جی. د دې دویم سټیج چې کم شي کنه جی هغه په 60 چې کم دی دا بالکل په شا باندې بوړي دا د دې بیماری دویم سټیج دی. دوستانو زه ویډیو لګ ډیټیل سره په دې جوړوم چې ډیر مرګر راته ویل چې دې ما لګ ډیټیل سره ویډیو جوړه کړم چې موږ ته هر پته ولګي صحیح شو جی. د دې دریم سټیج بیا اخري سټیج چې کمی کنه هغه دا شي پیښ کنه چې دا مری چې کمره کنه مخ دا بالکل د خپل لاندې وروړي او بیا شا سیټ ته وړي دا د دې بیماری اخري سټیج او پاغي کډیر په مشکل سره زناور بچ کیږي پوه شئ. د دې علاوه دا چې کم دي د زناور چې ایمیونټي سیستم ورته کم وي کنه قوت مدافعت چې ورته پیښ شي دا پاغي باندې اٹیک کوي او که انساني او که زناوري تبر هغه پورې چې کم دی بیماری سره مقابله کول شي چې ایمیونټي سیستم چې کم دی هغه سترانګ وي.
څنګه چې په زړو ویډیوګانو کې ما باقاعده دا خبره کړې ده چې ګوره چې تاسو کله علاج کوئ نو په ذهن کې دا ساتئ چې خپل د ځناور امیونټي سیسټم چې سټرانګ ساتئ نو ستاسو چرګ به ریکور کېږي زر او چې هغې له تاسو څه نه ورکوئ صرف میډیسن ورکوئ پوه شولې که نه نو دې سره به هغه ریکور کېږي خو ټایم به اخلي پوه شو جي نو زه امید ساتم چې انشاءالله دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او چې کوم ډیټیل ما درته درکړو نو انشاءالله دا هم ستاسو په ذهن کې به راغلي او پوهېږئ به پوه شوي جي دوستانو د دې هر قسم علاج شته زما ډېر ملګري دي هغې په مختلف ویډیوګانې جوړې کړي د هر چا خپل تجربه ده هر چا خپل طریقې کار دی جي خو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې یاره زما خپل تجربه را پېښ شوې زما خپل طریقې کار دی ما سره چې څنګه شوي دی او ما څومره ټریټ کړی دی پیرالایسس دغه چې کوم دي پېښ شو جي نو زه به تاسو سره هغه خپل شیر کوم جي دوستانو دلته یو خبر ته زه وکړم چې د دې علاج نه زیات احتیاط ضرورت دی احتیاط څه ضرورت دی احتیاط دا ضرورت دی که چې اکثره دا کم ځناور ته وشي چې هغه په خپو نه په سر باندې چې کم وشي د سر والا چې کم د خپو نه زیات خطرناکې دي پوه شوې جي ځکه چې دی په سر باندې چې کم وشي که نه نو هغه دا چې کم دی دا بیا دانه هم نشي خوړلی او دا اوبه هم نشي څښلی نو چې داسې حالات نو د هغه ځناور به ډېر زیات خیال ساتئ هغه به داسې کوئ چې هغې له به هینډ فیډ ورکوئ پوه شو چې مطلب لاس سره به هغې له خوراک ورکوئ هغې له به خوشته کړې روټۍ ورکوئ پوه شوه جي چې هغه خپله نشي خوړلی او هغه دغه وي پکې دویمه خبره دا ده چې داسې ځناور به چې دی که نه ګرم ساتئ چې څومره ګرم ساتئ دا بیماري به دومره زر چې کم دی دا ریکور کېږي او دای ته به تکلیف ختمیږي جي پوه شوې جي څلورم دا دی چې کم موږ امیونټي سیسټم دپاره چې دې کې څه کول پکار دي پوه شوې چې هغې سره د دې امیونټي سیسټم چې کم دی هغه ډسټربېږي نه که تا د دې ځناور د دې امیونټي سیسټم باندې کار وکړو پوه شوې جي هغې له میډیسن په ټایم ورکړل نو انشاءالله دا ځناور به زر ټیک کېږي او که تاسو هغې ونه کړو صرف انټي بایوټیک هم ورکړل نو دا بیا به ریکور کېږي نه بیا مشکل سره ریکور کېږي نو زه امید ساتم چې انشاءالله دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او د میډیسن طرف ته ځو جي علاج طرف ته خو د هغې نه مخکې تاسو یو سپیشل ریکویسټ کوم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ جي پوه شوې او دا کم بیل آیکن چې ورسره دی که نه کومه ګنټۍ ورسره ده دې باندې پریس لازمي پریس کوئ په دې کې بیا آپشن راځي نو تاسو په آل باندې پریس کوئ نو چې په آل باندې پریس کوئ نو زما نوې فرش ویډیو چې کم ده به تاسو ته ډایرکټ راځي جي تاسو به زما ویډیوګانو پسې نه ګرځئ جي صحیح شو جي نو دوستانو داسې چې کله ما سره اکثر له داسې وشي پوه شو جي یا څوک داسې مریض روړي چېرې چې دې له علاج وکوي پوه شولې که نه نو زه ولې څنګه علاج کوم نو زه تاسو سره هغه علاج شیر کوم جي او یو خبره ذهن کې واچوه چې د داسې مریض چې کم دی که نه هغې علاج چې لږ اوږه دي هغې ته به ساه نه بندوئ هغې ته به دا نه وایي چې یاره ورځ دوه کې د دې رزلټ میلاو شو پوه شو جي خوراک به له په لاس ورکوئ ګرم به یې ساتئ پوه شو جي څومره تاسو ګرم ساتلی شئ دومره به دا زر ریکور کېږي جي دوستانو د داسې مریض چې کم دی د هغې علاج څه شی دی نو زه راځم تاسو ته ښیم دوایانې جي ښه جي نو زه تاسو ښیم جي دا انجکشنو باندې مونږ کوو جي انجکشن باندې به علاج په دې باندې کوو چې په انجکشن به ورته لازمي ولګوې ځکه چې د دې دا دغه چې کم دی دا ډېر سیریس چې دا زر ریکور شي پوه شو جي دا انجکشن دی جي دا دی جي ټیسټوویران پوه شو جي دا ټیسټوویران انجکشن دی پوه شو جي دا تاسو ته ښکاري زه به ډسکرپشن کې د دې نامه هم ورکړم او په دې سکرین باندې دا نامه تاسو ته راغله جي صحیح شو دا دویم دی جي دا بل انجکشن دی جي صحیح شو جي ښه مشهور انجکشن دی هر څوک یې پېژني جي دا دی میتوک بال صحیح شو دا نامه تاسو ته راغله دا به تاسو اخلئ 500 ملي ګرام به اخلئ صحیح شو جي بل دی جي دا لیډر پلیکس د دې دا فارموله وګورئ زما چې کم ملګري د بار نه دي که نه هغه دې فارمولې ته وګورئ فارمولې مطابق هر ځای کې میډیسن میلاویږي نامې ته مه ګورئ نامه د هر یو ځای خپل مطابق ورکوي پوه شوې هره کمپنۍ خپله نامه والا ورکوي دلته پاکستان کې په دې فارموله کې چې کم دی که نه ډېر دغه دي پکې پوه شوې نامې صرف بدلې او فارمولې هم دغه وي نو تاسو هم دا کوشش کوئ که چې د سالټ ته ګورئ چې د کم سالټ دی پوه شوې یا فارموله چې ورته وي پوه شوې دې ته ګورئ او دې مطابق چېرته میډیسن میلاویږي هغه اخلئ جي دا صحیح دی دې کې دا وګورئ دې فارموله دا وټامین بي کمپلیکس
دا د لپاره ډېر لازمي سیز دی پېښ دا د ایمیونټي سیستم لپاره ډېر سترانګ کار کوي پېښ شو جی. بل و تاسو داسې کوئ چې اوس موږ لګولو طریقه سره جی دا طریقه راځي دا ټیسټو ویران انجکشن دی دا ورته زوس نیمو لګوم نیم ورته اوس لګوم صحیح دی جی نیم ورته اوس لګوم او دا چې کم دی دا میتو اقبال انجکشن چې کم دی دا ورته زه نیم د شپې لګوم صحیح شو. دا چې کم دی دا لیډر پلیکس دا ورته مونږ داسې کوو چې پی به ګرم کوي چې لږ شانتي ګرم وي دومره یې داسې یو لوښي کې به والی او په هغې کې چې کم دی که نه داسې یو پیالۍ ده یو پیالۍ کې به ته 2 سیسي واچې 2 سیسي به پکې دا لیډر پلیکس شربت ورته واچې او دې کې به ښه میکس کړي او په انجکشن به ورله داسې دا اوس غټ ځناور دی غټه چرګه ده پېښ وي نو روزانه به دې له 4 ټیمه ورکولی شي 3 سیسي روزانه 4 ټیم پوه شولې نو دا علاج به ته انشاءالله جاري ساتي او تر هغې پورې به دا علاج ساتي پوه شوې که نه چې څو پورې دا ټیک شوي نه نو که دا علاج تاسو داسې کنټینیو وساتلو نو انشاءالله 15 ورځو کې به ستا مریض چې کم دی بلکل به ټیک شي جي. نو دوستانو دا علاج تاسو ورته جاری کوئ انشاءالله دې ښه رزلټ دی 100% رزلټ ملاویږي صرف به تاسو لږ د دې خدمت پکوئ پوه شوې دې به خیال ساتئ باقاعدګۍ سره ورته میډیسن ورکوئ اګنور کوئ به بلکل نه جي پوه شولې جي. نو زه امید ساتم چې دا ویډیو به مې ستاسو خوښه شي جي او دا بیسټ علاج دی دا علاج به تاسو کم سے کم 15 ورځې به کنټینیو ساتئ که تاسو دغه ټیک هم شي تاسو به علاج کوئ جي پوه شو جي. که تاسو ته هفته پس رزلټ میلاو شولو نو دې کې ټیسټو ویران چې کم انجکشن دی که نه دا به بیا تاسو بند کوئ جي او که دې خپله خوراک شروع کو په 3مه په 4مه ورځ باندې نو بیا ورته تاسو چې کم دی وټامین بی کمپلیکس چې کم دی دا بوله بیا پيو کې نه ورکوي دا بوله بیا تاسو 1 سیسي سار به ورکوي 1 سیسي بوله ماښام ورکوي او د دې په ځای بوله تاسو بیا نیرو بیان انجکشن چې کم دی اب بوله تاسو شروع کوي نو نیرو بیان انجکشن چې کم دی اب ورته 15 ورځې لګاتار وخی نو تاسو بډ چې کم دی کنه ان شاء الله یو میش کې بدن نه بالکل فټ شي صحیح شو جی. که تاسو بیا په دې ویډیو باندې کمزې کې نه پوه شوئ نو ما نه بالکل په کمنټس کې تاسو کولی شئ پوه شو جی. دوستانو دا داسې غټه بیماري ده که نه دې باندې چې شروع شي او ډیټیل سره نور هم خبرې پکې که نه نو ویډیو ډېره زیاته غټېږي جي او بیا څنګه ملګرو سره دومره ټایم نه وي چې هغه شوق ساتي خو بیا ویډیو کتلو دپاره سره ټایم نه وي جي. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو به په پوره ډیټیل سره جوړ کړم چې کم خبرې دی کې موږ نه پاتې شولې پوه شولې جي که نه نو هغه بیا انشاءالله په هغې کې موږ ریکور کوو او زه ورته یو ځلې بیا وایم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او ویډیو چې زما دی لایک کوئ شیر کوئ پوه شو جي او خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ والسلام.